نن هغه 15 خویندې هغه بېوسه او مجبوره مور د چا نه تپوس وکړي چې زما بچي څه شو د چا دروازه وډبئ په دغه تور سر باندې چې د هغوی په سر باندې د حیا څادر پروت دی آیا دغه 15 خویندې اسلام آباد ته لاړ شي منت درته کوم ملګرو چې په دې ویډیو باندې لږ ایثار شئ ستاسو هېڅ هم نه کېږي او 3-4 منټه ټایم به مو ولګي که چېرې دا ویډیو هم شیر کړه نو کوم قیامت چې په دغه کور باندې روان دی نو کېدی شي چې زما او ستا د مخلصۍ د وجې ما ورله اواز اوچت کو تاسو ورله په اخلاص باندې ویډیو شیر کړئ چې په دغه کور باندې کوم قیامت دی چې دا ختم شي جواد او ساجد کوم چې یو میاشت مخکې اسلام آباد ته مزدورۍ له تلي وو د لور دیر سره تعلق ساتي تنګي باباجي چې کوم کلی دی په هغې کې اوسېدل د دغې هلکانو 15 خویندې دي او یو مور ده پلار یې 3 کاله وشو چې وفات شوی دی نو د دغه 15 خویندو د سر څادر او د مور د زړه دغه ارمان یو هفته وشوه چې د اسلام آباد نه دغه ساجد او جواد ورک دي هسې سوچ کول پکار دي ملګرو چې د دغه مورکۍ خو نور څوک شتم نه چې په ساجد او په جواد پسې وګرځي د یوې لمحې دپاره صرف زړه کې راولئ چیرې د دغې مور په ځای باندې زما مور شوه که چېرې زه د کوره ورک شم او په کور کې نور څوک وي هم نه نو چې زما په دې مور باندې به څه حالات وي ګاونډي زما سره رابطه وکړه وایي نوید به د الله د رضا ورله ویډیو وکړه ځکه چې څوک یې شته نه او هغه مور یې لیونۍ سپېلنۍ په یو کور او په بل کور باندې ګرځي د هر کور دروازه ډبوي چې داسې به څوک وي چې د ساجد او د جواد خبر به ماله راوړي چې هغه ژوندي دي او هغه به کور ته ډېر زر راشي 15 کاله بعد یو کس الحمدلله زما په ویډیو باندې کور ته راغلی یو ماشوم په سیالکوټ کې په یو یتیمخانه کې و هغه مور او هغه پلار هغه دعاګانې به تاسو ته ضرور قبولې شوي ځکه ملګرو چې کله وایي هغه ویډیو هغه مور او پلار وکته ما پې ویډیو کړې وه نو چې کله هغه مور او پلار ته پته ولګېده چې 6 کاله مخکې چې زمونږ کوم زوی ورک و هغه ژوندی دی نو وایي هغوی د خوشحالۍ نه چغې وهلې او ژړل یې خو په هغه ویډیو کې ستاسو مخلصي وه هغه ویډیو تاسو په اخلاص باندې شیر کړې وه نو که د دغه خویندو دغه تکلیف درته لګي او د دغه مور دغه تکلیف درته لګي چې په کور کې نور هېڅ حکم نشته دغه خپل بچي د مزدورۍ په سوچ باندې اسلام آباد ته لیږلي په خپله باندې به تلي چې یاره دغه خویندو ارمانونه به پوره شي د مور ارمان به پوره شي دواړه مزدورۍ له تلي ځوان زلمي بچي دي دا د مور د زړه نه وځي نو یوه هفته وشوه چې په اسلام آباد کې ورک دي هېڅ پته نه لګي نمبر یې هم بند دي نن هغه 15 خویندې هغه بېوسه او مجبوره مور د چا نه تپوس وکړي چې زما بچي څه شو د چا دروازه وډبئ په دغه تور سر باندې چې د هغوی په سر باندې د حیا څادر پروت دی آیا دغه 15 خویندې اسلام آباد ته لاړ شي او په هغه کوڅو کې وګرځي وروڼه څه شو چېرته لاړل د چا نه تپوس وکړي د چا ګریوان ته لاس ور واچوي چې زما دا وروڼه چېرته لاړل د خپل حق تپوس د چا نه وکړي نو که تاسو غواړئ چې دغه خویندې او دغه مور وځي او په دغه خپل وروڼو پسې وګرځي په دغه مور په خپلو بچو پسې وګرځي نو چې ویډیو د سره شیر نه کوي چې ویډیو باندې د سره کمنټس ونه کوي خو که چېرې غواړئ چې دغه تورسرې چې د هغوی په سر باندې د وروڼو څادر پروت و چې دغه څادر برقرار پاتې شي نو دا ویډیو په اخلاص باندې شیر کوي چې په کوم ځای کې الحمدلله توبه استغفار د دنیا په هر یو ګوټ کې نو مونږ د ویډیو په ذریعه باندې دغه کسان خپلو کورونو ته راوستي دي خو نن هم ستاسو نه تمه لرم چې د دغه مور او د دغه خویندو د زړه دغه چې کوم آه دی نو دا به تاسو نه رد کوئ دغه خویندو ته به د خپلو خویندو په نظر باندې ګورئ دغه مور ته به د خپل مور په نظر باندې ګورئ او د دوی درد به محسوس کوئ دا ویډیو به په اخلاص باندې شیر کوئ او هرې کوڅې هر کور هر ور ته به یې رسوئ په هغه خویندو باندې اختر را روان دی په هغه مور باندې اختر را روان دی دغه اختر به څه خوند دي چې دغه وروڼه نه وي په دې سوچ باندې به دې مور لیږلي او په دې سوچ باندې به دغه زمونږ وروڼه تلي چې اختر له به د خیره سره دغه خویندو له پیزار راوړم جامې به راوړم دغه مور ارمانونه به پوره کوم نو د اختر په ورځ باندې هسې سوچ کوئ چې د غټ اختر ورځ به وي خو په دغه مور او په دغه خویندو باندې به سور اور وي په دغه کور کې چې ساجد او جواد کور ته رانشي نو که تاسو غواړئ چیرې د دغه خویندو د دغه مور چې کومه بې اسرې ده نو چې د دوی اسره جوړه شو دا کسان چې هر ځای کې چا ولیدل چاته څه معلومات هم په لاس باندې راغله نو په دغه تصویرانو باندې تاسو سره ما دغه نمبر شریک کړي دي په دې نمبرو د دوی سره رابطه کولی شئ دا بل چې کوم ورور دی ملګرو نو دا هم دماغي کمزوری دی چې کله یو سړی د دماغو نه کمزوری
نو د هغې دپاره هم د کور خلک ډېر زیات پریشان چې آیا چا به ورله بستره ورکړي او که نه آیا چا به پلاس راکاږلی که نه چا به ورله روټۍ ورکړي که نه ځکه هغه خو د دماغو نه کمزوری دی چا ته ویلی نه شي چې ماله روټۍ نو دا چې د پبو یو هوټل دی مفتا نوم یې دی غالبا چې د هغې نه ورک دی چا تختولی غالبا چې داسې ویلی کېږي هغه رور زما سره رابطه وکړه نو که د دې رور په باره کې هم چاته معلومات وي نو په دغه نمبرو باندې تاسو رابطه کولی شو خو اخلاص او مخلصي وکړئ سوال درته کوم چې دا تصویر په ذهنونو کې ځان سره کېنوئ که کله هم دغه کسان تاسو له مخې له درله نو د دغه کور د خلکو سره رابطه وکړئ چې دغه تکلیف ختم شي چېرته هم یې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې یو آواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي الله